السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته کلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د ژوند په مزو کې به عزتمندو. نن یو افسوسناکه او دردناکه واقعه رامخته شوې ده. په مردان کې یو ظالم راپاسېدلی دی چې خپل کلیوال یې په چړو باندې والی دی. ډېر بې دردۍ سره قتل شهید کړی دی. ولې یې قتل کړو؟ څه داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې ده سره دومره غټ ظلم وکړو؟ راځئ دوستانو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې ګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. خو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي مهرباني وکړئ زموږ د چینل مدر سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وسه ټلی نشان ووایئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم، قتل پسې قتل روان دی. هر سړی د خپل وسه پورې ظالم دی چې څومره وس رسي ښه عمره په خلکو باندې ظلم کوي. الله دې ټول مسلمانان د ظلم او بربریت نه وساتي. نن دا ځوان چې په چړو باندې والی دی ډېر بې دردۍ سره قتل شهید کړی دی. د دې غریب هیڅ ګناه نه وه او نه چا سره څه تاوتریخوالی و. بس دا یو مردان کې یو ظالم قاتل پیدا شوی دی چې هسې بې خلکو سره جنګونه کوي، په زور خلکو نه هر څه اخلي. د تپوس هیڅوک نشته دی. بس هم هر ناپرسان یې جوړ کړی دی. زموږ پولیس والا ته دا غوښتنه ده چې دا قاتل او ظالم سپاک زر تر زر او سپاک زر تر زره گرفتار کړي او سخت نه سخت سزا ورکړي، ځکه چې آینده دپاره بل هیڅوک داسې کار ونه کړي او نور خلکو ته عبرت والي. الله دې د مقتول له مغفرت ورکړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو دا یوه واقعه نه شوه، بار دا واقعې رانما کیږي او د پوسه هیڅوک نشته چې یو کس داسې رونیسي دا سفاک سره مکمل انصاف وکړی شي، نو بل کس په بې آینده دپاره داسې نه کوي. او پولیس والا ته پکار دی چې داسې ظالمان معاشرې نه مکمل صفا کړی شي او نور مسلمانان او انسانان دې په امن او سکون کې زندگی تېره کړي. دوستانو دا وه زموږ دا د وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل مدر سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوس دا ګنټۍ نشان ووایئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.